ښه نو دوه هغه خطونه یا دوه شعاګانې چې هغه هم رأس وي یا مشترک الرأس وي او د دې دواړو په منځ کې چې کوم ګماو پیدا شي کوم ګولایي پیدا شي نو دغې ته ویل کېږي زاویه لکه ګوره ورته زاویه انګریزۍ کې ورته اینګل وایي دو مشترک الرأس غیر هم خط شعاو اسی طرح خطوط یا قطعات خط کے درمیان گماؤ کی مقدار کو زاویہ کہتے ہیں دغی گماؤ آگے مقدار دا دا گماؤ 10 دے مونږ وایو چې دا د 10 ډیګرو زاویه ده که دا گماؤ 20 دی جو وایو چې د دې دا زاویه ده سو زاویه ده د 20 درجو ده په دې قصه پوه شوې یا دائرے کے مرکز سے نکلنے والی دو لکیروں کے درمیان آنے والے دائرہ کے حصوں کو زاویہ کہتے ہیں دسے گورا دا زموږ سره مثال یو دایره ده دا د دې مرکز دی ټیک شوله د دې مرکز نه دا یو خط تللی دی دلته دا یو رداس شو که نه دا بل ته نه راغلی دی دلته ټیک شوله نو په دې دایره کې چې درجاتي نظام اخلي نو 360 اسی دی پکې که نه ټیک شوله نو چې دې خط او دې خط دلته څو حصې را بندي کړي دي جو وایو چې دا د دور لکه مثال 20 حصې را بندي کړي جو وایو چې دا د 20 درجې دی دائرے کے مرکز سے نکلنے والے دو لکیروں کے درمیان آنے والے دائرہ کے حصوں کو زاویہ یا قوس کہتے ہیں دے دو خطونو چې د دایرې په 360 حصوں کې 16 حصې را بندي کړي دي ٹھیک شو لا دقه د زاویه ویل کېږي پوه شوې او یا دویم نوم قوس لفظ استعمالیږي قوس ورته هم وایي پوه شوې بس بیا د زاویې پیمایش چې که نه دا په ډي سره کېږي ډي ته دویم نوم پروټیکټر وایي یا ورته په عربۍ کې مستوره لفظ وایي ټیک شو دا شیز دی ٹھیک شو د دې پیمایش په ته څنګه کې چې دې دو خطونو په دې 360 حصو کې 100 حصې را بندي کړي یعنی دا د 100 درجو زاویه ده پوه شوې د دې د پیمایش طریقه دا ده چې د دې د مرکز سره به دا مرکز ټچ کړي پوه شوې او هغه یو خط که دغه خط رالی که دا خط دا به د دې صفر سره ولګي پوه شوې دسه ټیک دی دا د مرکز سره میلاو کو نو وګوره د دې طرفه چې شمار اوس که دا په هغې د یخې و که نه بیا به دای طرف شماره که دې کم دی یخې و دای نه شمار 0 10 20 30 40 50 60 دا 65 راځي تقریبا که ګوره دا 65 راځي که نه دا 64 63 دلته به ولیکي چې دا 64 درجې زاویه د درجې لپاره بیا علامه لیکل پوه شوې ووایي چې دا نو څوک تپوس وکړي چې دا 100 درجې زاویه ده وایي ډیره واله چې ډیره والي وایي ګوره وایي دا 64 پوه شوې که نه شوله دقه شانتې ګوره او بالکل دا داسې چې دا د 90 نو 90 دا 90 دی خوا 90 دی خوا دایره دې جوړه شوه که نه 360 90 یو شو 90 بل 90 بل 90 بل ٹھیک شو نا هغه 90 دا پوه شوې د دې صفر نه دې ځای پر 180 که نه یو سره دا بیا بل کېدی جو دایره به دې جوړه شي 360 کې راشي ٹھیک شو نا دا ډیګانې د دقې درجاتي نظام په اعتبار سره جوړ کړي ځکه عام طور چې استعمالیږي دا یې استعمالیږي ٹھیک ده که ریاضی کې ته استعمال یې که په دې فلکیاتو کې استعمال یې په دې کې ټول درجاتي نظام دی نو دا ټول آلات مالات هم د درجاتي نظام جوړ کړي اوس که چین ته لاړ شي او هلته دا ډي استعمالې به کې 6000 نو په دې باندې به 3000 حصې به یې جوړې کړي
ځکه هغوی هغه دایره استعمالي رخ نظام هغوی استعمالي هغوی کې په دایره کې څو حصې 6000 حصې پکې او مونږ چې کوم استعمالو نو په دې کې 360 حصې ٹھیک شوله بیا که خیال کړئ دا کمپاسې ممپاسې چې او خلک چې به هغه مقناطیسي قطبونه دا معلوموي که نه نو په هغوی عام طور هغه کمپاسې چې هغه په دې ګریډین نظام کې د هغې کې بیا هغې کې په دایره کې بیا 400 حصې نو نیمه دایره به د څو حصو راځي بیا د 200 راځي ٹھیک شوله خو په دې کې استعمالیږي د درجاتي نظام والا دا زاویه به زمونږ بیا وروستو چې اوقات راوباسو نو په هغې کې به یې ګورو ٹھیک ده چې مثال په طور نور دغه دیوال دا ویښ دا زمونږ بالفرض افق دی نو نور چې د دې نه څومره ښکته وي نو سحر شي لکه د لاندې را روان دی داسې که نه چې داسې روان دی روان چې کوم ځای له راورسي نو ښکته فجر صادق ولګي نو د هغې به راته پیش کوي چې 18 ډیګرۍ ته له دې افق نه چې 18 ښکته وي او زمونږ د سر د دې ځای نه رواله د دې سر نه رواله تر افقه پورې داسې 90 راځي که نه نو 90 او 18 108 دلته په کلیه کې بیا ځان سره 108 لګو نو الو به د سهار ټیم وباسو بیا به وایي چې د افق له راورسي چې 90.833 ډیګرۍ ته شي ٹھیک شو 90 دغه او 8.33 د یوې درجې نه لږ کم نو دا طلوع افتاب وشي بیا په هغې کې 90 دالو او 8.33 به هغه الو نو طلوع افتاب ټیم به وباسو بیا به پسې داسې راځي بلکل د غرمې ټیم په بیا معلومو بیا به ځي نو وایي چې سوری د هر شی د فیع الزوال نه علاوه 2 مثله شي نو مازدیګر شي یو مثل صاحبانو باندې 2 مثله د امام صاحب باندې که نه نو مازدیګر شي نور چې دغې ځای له راورسي نو مثال هغه ځای کې د هر دا پینل ته تا خښ کړی د دې سوری دوره خو دې فیع الزوال دی او 2 مثله پسې نور چې دې ځای له سوری راورسي د دې پین هغه ټیک شوله نو اوس نور به کم ځای ته تللی نو د دې ډیګري به معلومو چې دا نور کم ځای ته لاړ شي چې دلته لکه دا شی دغه کړی نو چې داسې سوری راځي نو دلته یو خط دا شو نو دلته یو ګماو جوړ شو که نه زاویه جوړه شو که نه دا زاویه به معلومې بیا به د مازدیګر ټیم راوباسي پوه شوې که نه یو به داسې دا سوری راغی او یو دلته تا دا لخته ځوړنده کړې ده کلکه کړې ده دلته یو ګماو پیدا شو که نه ٹھیک شو دا به معلومې بیا به د مازدیګر ټیم راوباسي بیا لاندې نور ښکته لاړ شي نو چې 90.833 ته بیا ورسي نو غروب افتاب بیا د هغې نه په لاندې روان چې 12 ډیګرۍ ته ورسي نو دا هغه شفق احمر ختم شو پوه شوې که نه نو چې بیا 18 ته ورسي نو هغه شفق ابیض چې هغه پټ شي هغه ختم شي شفق ابیض چې کله پټ شو نو ماسخوتن شو چې 18 له بیا د افق نه ښکته 18 له افقه پورې 90 د افق نه ښکته 18 108 شو 108 نه چې ورسېږي بیا ماسخوتن شو پوه شوې هغه بیا دې شي چې مثال په طور دلته دا تا یو ډنډه ځوړنده کړې ده او دا افق دی ګیر چاپېره نو نور په دې ځای غرمه وه داسې تلو 90 خو دې ځای له راغی که نه نو چې دې ځای له شو نو اوس دلته ګوره که د دې نه رڼا خو اوس نه راځي خو که د دې نه رڼا راله نو داسې به راځي که نه نو دا زاویه به معلومي دا به د 108 درجو زاویه چې کله د 108 شوه بسم الله کوه بام ووایه د ماسخوتن ټیم شو پوه شوې که نه دغه زاویې به اول معلومو د ټولو وختونو او بیا به د دې زاویو نه اوقات راوباسو ٹھیک شوله زاویه به دا زموږ په دغې کې په کار راځي پیدا ایک दायरा में 360 बराबर हिस्से फ़र्ज किए जाते हैं हर हिस्सा को दर्जा यानी डिग्री कहते हैं दायरा के मरकज़ से निकलने वाली 2 लकीरों के दरमियान अगर दायरा के 10 हिस्से आए तो कहेंगे कि इन लकीरों के दरमियान 10 दर्जा का जाविया या 10 दर्जा का कौस है लेकिन मिसाल बतौर दायरे दलता हवा
یو کرښه دې دا راښکلې ده یو دې دا راښکلې او دلته څو حصې دې راباندې کړي 10 نو وایو چې دا 10 درجو زاویه ده یا د 10 درجو قوس دی قوس لفظ هم یاد ساتئ ځکه دا پخواني کتابونه چې دي که نه په هغې ټولو کې زاویې لفظ نه دی ذکر د قوس لفظ پکې ذکر دي ٹھیک شولا نور قوس اور زاویہ سے یو شے ہے یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ زاویہ اور قوس ہم مصداق چیزیں ہیں مصداق د دې سره یو دی مصداق خو پیژنې دی شي کنه مثال یو نوم دی سیف الله دا خو د اسم نوم دی او د دې نوم مصداق هغه دا باډي دا وجود دی دا جسم دی ٹھیک ده نو د قوس او د زاویہ مصداق د یو شی دی تخریج اوقات وغیرہ میں زاویہ معلوم کر کے کہتے ہیں ہمیں اتنے درجے کی قوس حاصل ہو گئی اس کی وجہ یہی ہے کہ زاویہ اور قوس ایک ہی چیز کے دو نام ہیں قوس اور زاویہ یو شی دو نمونه دي پوښښ به اوس ذکر کوي چې دا زاویہ په درې قسمه ده زاویہ په درې قسمه ده یو د زاویہ حاده یو زاویہ قائمه یو زاویہ منفرجه زاویہ حاده دي ته ویل کېږي چې دا د 90 درجې نه کم کوي چې د 90 درجې نه کم کوي مثال په توګه داسې دا خو د 90 درجې شو که نه ٹھیک شو چې د 90 نه کمه وي چې هر زوره بیا کمه وي که هر ځه بلا وي لکه مثال دا زموږ سره ده ډي لږ پرټ دی وړوکی ډي خو نه دا رسو د 45 که نه بالکل د 45 دا ٹھیک ہے چې د 90 درجې نه کومه زاویه کموي دې ته ویل کېږي زاویه حاده زاویه حاده او چې کله پیکس د 90 درجې نه په یو نه سیوا نه کم ٹھیک شو نه نو دغې ته ویل کېږي زاویه قایمه او چې کله د 90 نه سیوا وي معمولي دي ولې نه سیوا نو دغې ته ویل کېږي زاویه منفرجه ٹھیک شولا فرجا کولا وځای ته ویل کېږي زاویه منفرجه دا خو کولا وي د 90 نه کولا او قایمه دا د 90 او حاده د 90 نه هم کمه په دې قصه پوه شوې بل دی رأس رأس ته په انګریزي کې ورټکس وایي رأس دې مشترک حصې سره وي بس مشترک سره د دوه خطونو صحیح دې ته څه ویل کېږي رأس هم رأس خطوط نو معنا دا ده چې د دغې هغه یو خط څه وي لګېدلی وي د یو بل هم رأس شعاع یا هم رأس قطعات خط پوه شوې د دې مطلب دا وي چې د دغې دواړو شعاګانو یا خطونو یا قطعات خطو یو سر به څه شوي لګېدلی دی یو بل سره راس دو غیر ہم خط شعاع و نیز خطوط یا قطعات خط کے مشترکہ سرے کو راس کہتے ہیں خاص دی سر تصوی لگی گی راس ٹھیک شولا دویم نمبر دی رأسی زاویے رأسی زاویے رأسی زاویے دو ہم رأس غیر متصلہ ایک دوسرے کے پش پر بننے والے زاویے رأسی زاویے کہلاتے ہیں گورا دسی یو دی متصلہ زاویه یو دی غیر متصلہ متصلہ هغې ته ویل کېږي چې د هغې دا یو خط د زاویې کې دی ضلع ورته هم یا بازو ورته هم وایي یا دغه یو خط یا قطعه خط یا شعاع چې څه و دې ته بازو هم ویل کېږي یو ضلع ورته هم ویل کېږي نو دوه زاویې متصلې د دې معنا دا وي چې د دې دواړو زاویو یو بازو مشترک وي یو بازو یې څه وي مشترک لکه مثال په طور یو زاویه دا ده ٹھیک شو نه بله زاویه دا ده
یو زاویه دا شو یو دا شو که نه دې دواړو ته متصله زاویې وي دې ته څه وایي متصله مطلب څه شو چې یو بازو یې څه شی دی دا مشترک دی که نه دې کې څه پوه شوې هر هغه دوه زاویې چې هغه یو ضلع یا یو بازو یې څه وي مشترک وي دغې دواړو زاویو ته څه ویلی کېږي متصله زاویې ٹھیک شوله اوس دې رأسي له راشه رأسي زاویې هغه دوه زاویې چې دواړه چې د یو بل متصل نه وي متصل نه وي ٹھیک شوله او د یو بل په شا باندې جوړې شوي د یو بل په شا باندې جوړ لکه مثال په طور دا یو خط تارم دا بل خط نو دلته یو زاویه جوړه شوه که نه دلته هم یو زاویه جوړه شوه دا متصله دي همرأس دي که نه دي همرأس خو دي که نه دا ګوټ د ټولو شریک نه دی نو همرأس خو دي خو متصله دي نه دي ځکه یو بازو هم په دې کې مشترک نشته او دواړه د یو بل په ملا جوړې شوي نه دي یو د بلې په شا دا بله د بلې په شا جوړه ده که نه دې ته رأسي زاویې وي دې ته څه ویلی کېږي رأسي زاویې ټیک شوله دا به زموږ په کار راځي د نور په سوري کې هغه داسې مثال دلته یو ډنډه خښه کړې ده دلته پې نور پې لګي ټیک شوله نو چې نور داسې لګي دې ځای پورې دا سوری پرېږدي که نه ٹھیک شو نو ته به دلته به معلومه کې دا یوه زاویه او د دې رأسي زاویه بیا دا یوه ده نو چې دا معلومه شو دا سره معلومه شوه که دا د 40 ده نو دا هم د څه ده 40 پوه شوې پې که نه دا به په دقیق کې معلومه رأسي زاویه دو هم رأس غیر متصله غیر متصل وضاحت کی ایک دوسرے کے پش پر بننے والے چې یو بازو مشترک نشتا د یو بل په شا باندې جوړې شوي زاویے رأسی زاویے کہلاتے ہیں کتبیادی رأسی زاویے مقدار میں ہمیشہ برابر ہوتے ہیں رأسی زاویے ہمیشہ پر مقدار کی سوی دا زاویہ نمبر 1 دا زاویہ نمبر 2 نو زاویہ 1 برابر دا زاویہ 2 دا 3 دا 4 دا دام دا یو بل رأسی دی 3 زاویہ برابر دا 4 زاویہ پدے شکل کی ٹھیک شو نا درجہ ذیل شکل میں 1 3 دجی کم ورگڑی کا نا 1 3 او دا غرنگی 2 4 رأسی زاویہ ہے دولا نمونہ صرف 1 3 او 2 4 دا دا یو بل رأسی زاویہ وہ دی پیجن دا رأسی زاویہ بل دے عمود دی تو اینے کی مثال اگا ستا سر یو خط موجود دے ٹھیک نا دا یو بالکل ایکس نیغ خط دے در سر او دل دا ویج زد دی نقطینا دشی پخکتا یو خط راکا گما اگا دا خط کراس کی دا خط سگی چو بالکل پر لیول کی راشی اس لیول کی رساری جو لیول میں بیدی سی کی دی نو پتہ ورته ولګي کنه چې په لیول کې هو چې لیول د سره نشته نو دا به ته څنګه پیکس راکاږي چې په دې ګډوډوالی را نشي اوس که په پیمانه دې چې راکاږي نو کېدای شي دې چې راوکاږي بیا هم کوږ راغی که نه کېدای شي معمولي به دنه کوږوالی راشي که نه هسې که د سترګو په نظر یې صحیح راکاږي هم معمولي چېرته یو ثانیه هو پکې فرق راشي که نه ثانیه یا ثالثه یا رابعه فرق هم پکې راشي وایي چې داسې خط راکاږم چې په هغې کې فرق را نشي د هغې طریقه بیا دی چې د دې خط نه ته راکاږي یو د دې خط یو دا سر شو یو دا سر شو دا داسې وکړه مثال دا دې په دې شي سته پرکار وي دا دې په دې پرکار کې بند کو چې ګټ ته سره مړي که نه سال باندې مصرانو سال صحیح پاقې باندې کېږي او په دې باندې داسې وکړه دا د دې بالکل له مل سره کېده دا د دې سره به لګولی پوه شو نو دقې دلته یو قوس راکړه
وشو بیا بل داسې دا د دې سره داسې ټچ کا هغه دلته بیا داسې یو قوس راغلی ٹھیک شو اوس د دې دغه نقطه چې ده دا نقطه د دې ځای سره میلاو کړه چې کوم په یو ځای باندې دا دواړه قوسونه میلاو شوي دي که نه دې پسې لیول که رالی که پسې هر څه شی رالی په دې کې به بیا فرق وي بلکل پکس دا هم د 90 درجې زاویې او دا هم ٹھیک شو بیا دغې ته اوس دا خو ستا نه دی مطلوب خو دلته دی مطلوب دی که نه دی وران ده ٹھیک شو اسی لگے اے بی سی یا دې ورکړه دې ځای له نوم ورکړه اگر دو لکیریں شعاع خط قطعی خط ایک دوسرے کے ساتھ زاویہ قائمہ بنائیں تو وہ ایک دوسرے پر عمود کہلائیں گے دا سی ڈی دا اے بی سر زاویہ قائمہ جوڑی ہر طرف تک نا دا سی ڈی دا عمود دے پچا اے بی ٹھیک شو لگا دا دیشی پخکتا مانے راولی نو دا مثال په طور ایف شو ایف ڈی دا عمود دے پچا پا اے بی یا ہوا ہے بی ڈی دا عمود دے پچا پا سی ایل شو ہے اے ڈی دا عمود دے پچا پا سی ایف پوچھ پہ پتہ ایک دوسرے پر عمود کہلائیں گے لکه د چې څنګه ذکر کړي الف با او بیا پې دا میم نه یې په ښکته راکوز کړی دی تر نونه پورې په دقیق طریقه علامتی طور پر دقی چیز په دې نښه سے ظاهر کرتے ہیں دا نښه چې کوم وي دا عمود دا د عمود نښه ده بس ٹھیک شو نا نو دغه ذکر کوي الف با عمود ہے میم نون الف با دا عمود دے بچا باندې په میم نون دې کې وایو چې سی سشه سی او اف دا عمود دے بچا په اے بی یا دې شي وایا چې اے بی عمود دے بچا په سی اف یا ڈی دا به سره راتللی شي چې دواړه طرف نه نه یو طرف یې لري جیسے میم نون عمود ہے الف با اس کو یوں پڑھیں گے الف با عمود ہے میم نون پر یا میم نون عمود ہے الف با پر عمود کھینچنے کا طریقہ دقت طریقہ ہے ٹھیک شو آغا اخواچی دی متصلہ زاویے یا انگریزی کی ورته وی ایڈجیسنٹ اینگل متصله زاویه هغه دو زاویو ته ویل کېږي چې هغه همرأس وي او یو بازو یې هم څه وي مشترک وي ٹھیک شو لکه ومې ویله ته که نه چې یو بازو یا یوه ضلع یې څه وي د یو بل سره مشترک وي او همرأس هم وي سر یې هم یو وي دو ایسے زاویے جن کے رأس اور ایک بازو مشترک ہو اس شکل میں زاویہ ایک اور دو متصلہ زاویے ہیں دویم نمبر دی متقابلہ زاویے کما زاویہ متقابل دا متقابلہ زاویہ چې وي که نه دا بیا په مثلث کې دننه وي دا به څه کې وي په مثلث کې دننه ټیک شو د مثلث نه بار دانه وي نو لکه مثال په طور داسې دا زموږ سره یو مثلث شو ٹھیک شو دا مثلث چې اصل کې راغستی که نه اوس به د دې تفصیل ووایو دا یو دایره شوه دا مرکز دی که نه دا یو رداس دی او دا بل رداس دی دا وتر دی که نه مرکز تیر شوی نه همیشه دې کرښې ته دې ته همیشه وتر وي دا بدلیږي را بدلیږي نه او دا دوه بازوګان چې دي نو دا هغه اضافي اسما دي د دې نومونه چې دي هغه اضافي دي دا بدلیږي را بدلیږي ٹھیک شو نه
اصل کې دی ولاړ ته عمود وي او د پروت ته قاعده وي دی ولاړ ته څه وي عمود او د پروت ته څه وي قاعده وي نو دې خپل نومونه بدلېږي را بدلېږي د زاویې په اعتبار د څه په اعتبار په دې کې درې زاویې دي یو دا ده یو دا ده او یو دا ده نو د 90 ته چې مخامخ کوم دا خو به همیشه لپاره څه وي وتر پوه شوې که نه خو اوس دا یوه ضله چې ده دا یوه نو دې ضلې ته مخامخ دا زاویه ده که نه نو دې زاویې ته متقابله وي څه ورته وي متقابله خو د دې دا نوم چې متقابله دی نو د دې ضلې په اعتبار سره دی که دا ضله والې نو بیا متقابله کومه یوه ده دا یوه ده که دا ضله ستا مقصودي ده نو بیا به زاویه متقابله کومه وي دا یې وي پوه شوې نو کله دې ته متقابله وي کله دې ته که دا ضله لې که قاعده لې نو بیا دا متقابله ده که عمود دی مقصودی وي نو بیا دې کومه متقابله نه پوهېږي پوه شوې بیا دغه رنګې متقابله ضله متقابله ضله نو کومه زاویه چې ته الې هغې ته چې کومه مخامخ ضله وه هغه متقابله ضله ضلې ته مخامخ زاویه متقابله زاویه ده او زاویه ته مخامخ ضله متقابله ضله ده پوه شوې په دې قصه وعلیکم السلام صالح خیر راغلی کومه ضله چې په دې مثلث کې راغلي د دې ضلې د وتر او د دې زاویې نه علاوه که دا یوه ضله راغلی او که دا یوه ضله راغلی نو چې کومه تا راواغسته کومه ضله هغې ته چې مخامخ کومه زاویه وه هغې زاویې ته به څه نوم وایو متقابله زاویه ټیک شو نه او چې کومه زاویه اخلي که دا زاویه دی او که دا نو هغې ته چې مخامخ کومه ضله وه نو هغې ته به کومه ضله وایو متقابله بازو یا ضله ٹھیک شو نا دقیقا په دې قسم پوه شوې متقابله زاویے کسی مثلث کے ضلع کے سامنے اندرونی زاویے کو اس ضلع کا متقابلہ زاویہ کہتے ہیں دقیقا خبر ہے نا بل لکه په دې مثال کې ضلع بی سی کا متقابلہ زاویہ ایک ہے لکه دا دی والا بی دا دی والا سی د دې بازو چې بی سی دی د متقابله زاویه کومه یو ده دا ٹھیک شو نه ایک نوم یې ورکړی دی دقه دی متقابل اوس که ته د دې له ا نوم ورکړه د ا او د بی متقابله زاویه کومه یو ده دا سی نه د راشه سی او بی دا د ضلې د پیمایش لپاره او د زاویې د پیمایش لپاره مثال دا دو بل نوم ولم کې ښودلی شي پوه شوې پې نو معلومه دا شوه چې په مثلث کې خو دا وتر پکې پیکس دی دی خو بدلیږي را بدلیږي نه خو دا یوه ضله او دا بله ضله یعنې دا عمود او دا قاعده دا بدلیږي را بدلیږي دا څه کېږي بدلیږي دا امور اضافیه دي دا امور اضافیه دې ضلې ته موږ متقابله وایو د دې ضلې د دې زاویې ٹھیک شو نه دویم متصله ضله ضله متصله نو د کمې زاویې سره چې یو ځای کومه ضله راغلي وي د وتر نه علاوه هغې ته به څه ویلی کېږي متصله ضله د دې زاویې دپاره خو متقابله ده یوه شوه که نه او دا خو وتر شو د دې زاویې متصله ضله کومه یوه ده نه پوهېږي لګېدلې دی ورسره که نه ټیک شو ده راشه اوس بل د دې زاویې متقابله ضله کومه یوه ده دا یوه ده که ټیک شو نه دا متقابله ضله شوه د دې زاویې متصله ضله کومه یوه ده دا ورسره لګېدلې ده بل خو پیکس دی چې وتر دی هغې خو خبرې نه کوو
دا یاران چې دي دا بدلیږي را بدلیږي که دې لره اعتبار ورکې جو دا متصله ده او دا متقابله ده که دې له اعتبار ورکې جو بیا دا متصله ده او دا یو متقابله ده ٹھیک شو بل نمبر دی متبادلہ زاویے کمی زاویے متبادلہ اور متناظرہ زاویے اس وقت بنتے ہیں جب دو متوازی خطوط کو ایک تیسرا خط قطع کرے دو مختلف الرأس ایسے اندرونی زاویے جو خط قاطع کے متضاد طرفوں پر واقع ہو متبادلہ زاویے کہلاتے ہیں دسی گور مسئلہ دلتا هغه دا زموږ سره یو خط دی دوه متوازي خطونه دي که نه یو بل خط راغی او دا دواړه یې قطع کړل دا دواړه یې څه کړل ٹھیک شولا اوس دلته وګوره یو خط دا و یو خط دا و یو دا دی که نه او دا بل دریم خط چې پې کوم راغی دا دوی قطع کړل که نه د ده د قطع کولو په صورت کې زموږ سره څومره زاویې حاصلې شوې سوچ کوه یو دا یو ده که نه یو دا ده یو دا ده دا حاصلې شوې که نه داسې دلته وګوره 1 2 3 ٹوٹل 8 زاویے حاصلې شوې که وشو داسې اوس راشه دی وایي که نه متبادلہ اور متناظرہ زاویے اس وقت بنتے ہیں اوس په دې کې متبادلہ هم جوړې شوې متناظرہ هم جوړې شوې ځکه چې په دوو متوازي خطونو باندې یو دریم خط راتاو شو که نه چې دواړه یې قطع کړل که نو دا متبادلہ زاویې پکې هم جوړې شوې متناظرہ پکې هم جوړې شوې دو مختلف الرأس ایسے اندرونی زاویے اس دلتا راشا دا دو زاویے یو دا یو دا بیرونی دی ایسے دی دا بیرونی زاویے باہر دی گا نا اور دا دوم کمی دی دا بیرونی دی اور دا دو اندرونی اور دا دوم سدی اندرونی سلور اندرونی جوڑے شوی و سلور بیرونی اس دے وی دو مختلف الرأس ایسے اندرونی زاویے دو زاویے چی دوار اندرونی وی چی دوار سوی اندرونی وی او سرون ایم سوی مختلف وی سرون ایم سوی یو دایوا او یو دایوا کیدلی شی ولی نشی کیدلی همراست دی او دی ہوئی چی سوی مختلف الراس وی غیر همراس وی دا دو ہو نشی کیدلی یو دایوا او یو دایوا دا دو کیدلی شی دی ہوئی دا مختلف الراس دی وی ایسے اندرونی زاویے جو خط قاطع دا خط قاطع ہے کہ متضاد طرفوں پر واقع ہو دایوا او دایوا کیدلی شی نشی کیدلی ځکه چې دا کم طرف ته واقع دي یو طرف متضاد طرفونه ته هم نه دي ٹھیک شولا نو یو دا یوه او بله لکه مثال دی له 1 نوم ورکاو دی له 2 دا 1 او 2 دا د یو بل څه دي متضاد طرفونو باندې واقع دي اندرونی دي او د خط قاطع نه په الټه سایډونو باندې واقع دي یو طرف ته او بل طرف ته دی دو زاویو تا متبادلہ زاویه وی دی تا سوی لگی او متبادلہ زاویه دا هم سوی ہمیشہ سوی برابر وی دا دیو بل سر سوی چی دا تا معلوم اکرا چی دا 20 ڈگرو دا نو سترگی پٹی کا وائی دام دا 20 ڈگرو دا پوشوی پی متبادلہ زاویه هغی دو زاویو تا وی چې یو دوه خطونه چا راښکلي او یو دریم دا دوه خطونه به متوازي وي ښه یو بل سره به په هر ځای کې به دوی فاصله یو شان دي وي او په دې باندې یو دریم خط
رابطه وکړي چې دا دواړه خطونه څه کي قطع کړي. نو د دې په صورت کې 8 زاویې حاصلې شي، 4 اندروني او 4 بیروني. متبادله زاویې اخی 2 زاویو ته وایي چې په دغې 8 کې دغه 2 اندروني وي او د دې خط قاطع نه یو طرف ته وي او بل طرف ته وي، په متضاد طرفونه. پوه شئ په دې خبره. اس متناظرہ زاویے 2 مختلف الراس خط قاطع کی ایک ہی طرف موجود ایسے زاویے جن میں سے ایک اندرونی اور دوسرا بیرونی ہو. مختلف الراس بھی سرونه مسوي مختلف بھی بل او خط قاطع کی ایک ہی طرف واقع ہو. خط قاطع نا یو طرف ته وي خو یو اندرونی وي او بل سوي بیرونی وي، یو اندرونی وي او بل موجود ایسے جن میں سے ایک اندرونی اور دوسرا بیرونی ہو. متناظرہ زاویے کہلاتے ہیں. شکل نمبر دې شکل کې 1 او 5 ورکړي، دې کې ته وایې دلته لکه مثال دې له ورکه 3 او دې له ورکه 4. د 3 او 4 کومې زاویې دي؟ متناظرہ زاویې. نه پوهېږي او چې څنګه رأسي زاویې یو شانتي، متبادله زاویې یو شانتي، داسې 2 متناظره زاویې هم څه وي یک شانتي. چې دا د مثال په طور د 50 ډیګرو ده، دا یو هم سوري خطا شو که نه یو طرف ته دا یو دا یو ده که نه ټیک شي دا یو ده دا یو دا یو یو به یو طرف یو اندرونی و بل بیرونی بھی کرنا. وګورئ 2 مختلف الراس خط قاطع کی ایک ہی طرف موجود، یو دا یو دا یو ایسے جن میں سے ایک اندرونی اور دوسرا بیرونی ہو. یو دا او یو دا یو دا بیرونی دا او دا او مختلف الراس دی که نه دي او د خط قاطع نه یو طرف ته دي که نه دي. پوه شوې په دې کې څه پوه شو دقه لبه ٹھیک شو. دا یوه زاویه د دې زاویې کومه زاویه ده؟ متبادله ده. او دا یوه زاویه د دې څه شی ده؟ متناظره. دا یوه د دې څه ده؟ رأسي ده. دا د دې څه ده؟ رأسي. چې پکې نور هم جوړېدلی شي. لکه مثال په طور دا یوه د دې متناظره ده، پوه شوې؟ او دا یوه د دې متبادله دا یوه د دې متبادله ٹھیک شو نه. دا یوه د دې متناظره ٹھیک شو نه. دقه لبه ده. بل دی مکمله او متممه زاویه. یو دی مکمله او بل دی متممه. دی مکمله زاویه ته سپلیمنټری انګل وي او متممه ته کمپلیمنټری. مکمله زاویه هغه 2 زاویې چې د هغې مقدار په شریکه 180 وي، چې څو وي 180. او متممه هغه 2 زاویې چې د هغې د شریکې مقدار څومره وي 90. بس لکه ګوره قرآن کم ده که نه؟ یو دا زاویه یو دا 1 2 دا د یو بل کومې زاویې دي؟ دواړو په شریکه مقدار 90 دی که نه؟ متممه یا کمپلیمنټري. ٹھیک شولا. بل دا مثلا د 60 ده او دا د چا ده؟ د 120. دواړه په شریکه 180 شوې. دا دواړه زاویې د یو بل څه دي؟ مکمله. ٹھیک شو نه. په دې متممو کې هر یوه د بله متممه وي، چې یوه د بله متممه او د بله د بلې، او په دې کې هر یوه د بلې مکمله وي او دواړو ته مکمله زاویې. بس وشوله. په انګریزي کې ورته مکمله ته هغه سپلیمنټري انګلز وي او د متممه ته څه ویلی کېږي؟ کمپلیمنټري.
په دې قصه پوه شوئ. بل دی مثلث. وایي پسې لږ دمه کوئ، یو 5-6 منټه دمه ورته کوئ، خپل طبیعت ته ګورئ. ټیک ده، 4 بجې دي که نه، فکس 10 منټه به 4 بجې بیا شروع کړو. بیا دا مثلث وایو، دا انتها اهم شی دی. مثلث چې د زده کړو لکه سترګې چې دی هغه وکړي. ټیک شوله؟ دغه د ټولو اهم څیز پکې دی چې د بیا به کې اخوا نور انشاءالله چې نور به پکې څه نه وي، خو دغه چیز لږ ګران دی.